پر امر احتجاج ناست وو دا یادوي مردارخور ډي سي پښتون ولس پاروي دا کاروبار د کندهار او د پټي د بولدک او د چمن دا د کومه وخت څخه دا د 140 کال نشي توکي کرل سوي دي موږ ته په خبر دی پر برما باندې 2 لک روپۍ اخلي هیڅ نه ورته وایي خبره داسې سوې ده قرآن شریف کې دی خدای پاک وایي پر دروغجن د خدای لعنت نو زموږ پر دا ډیپټي کمیشنر هم د خدای لعنت قاری محمد اسلم نومیږي دا یې ملګرو له ورستولی دی چې راسي خبرې وکړو راسي مجلس وکړو راسي چای سره وڅښو نو چې ورغلي دي وایي زه خو ته یې ګرفتاره کوم هغه ورته ګرفتار وکړو موږ ته یې کله ګرځولي یاست نو پر ځای د دې چې د شرافت و د انسانیت لاره واخلې دا حالت یې په دفتر کې پرېښي دي مخکې لا خبره ورته کړې وه دا دفتر پر فیسبوک ښکاره کېږي دغه لاټي چارج یې پر کړی دی وهلي یې دي داسې خبره کېږي چې د ډیپټي کمیشنر او هلته د کرنل او د برګیډیر په منځ کې اختلاف دی والله اعلم چې شته ده که نه ده چې هغه ورته وایي چې وروره دا خلکه مه راپاروه دا ګرد ښار د ولس توان موږ نه لرو خو ډیپټي کمیشنر ګورو په کومه طریقه دی دونه زړور دی نو موږ د ده د شمنه څه د غایبولو مطالبه کوو دا بیا د عمل کولی شي دروغجن دی دوکهبازه دی ظالم دی او په سیاست اخته شوی موږ څه وایو ملګري اغوا کړي دي د کرنت رهبري دلته یې راوړی ده یو جن راغورځېدلی دی خپل حال یې ویلی دی دا نور د دوی سره دي دا نه ده معلومه چې چیرې دي و دې ته اغوا وایي اغوا برای تاوان ډیپټي کمیشنر د پرلت پر مشرانو کوي دا خلګه چې شی مني دا خلګه پاکستان نه مني دا خلګه د پاکستان آئین نه مني دا د پاکستان سینټ نه مني دا د پاکستان قومي اسمبلی نه مني دا د فارم 45 دي 47 دي 58 دي د هرې بلا د خوا چې راغلي دي د بل پر وژو دي قومي اسمبلی او سینټ څنګه نه مني د ضیاءالحق په وخت کې د سینټ کمیټۍ جوړه شوله د وسیم سجاد چې هغه وخت په سینټ چیرمین و بله کمیټۍ جوړه شوه د مجاهد سید چې د هغه د قومي اسمبلۍ په مطالبه و رالو دلته موږ پارټۍ مجلس سره وکړي نور یې هم د دې ډیلیګیشن خلک وو دا موږ بوتله چمن دا د مشرف په وخت کې چمن له مې وروستل بارډر یې وکتې خلک یې وکتل معلومات یې وکړه او دا یې د کمیټۍ د دې شي حمایت وکړي چې په چمن کې چمن او د بولدک د مابین هر شی چې دی ورځي دا کاروبار دی چپ د اسلحې چپ د نشي توکو اوس نو دې ظالمانو د وجې چې نشي توکي یې نه دي وګورو دې بدبخته ناروا ته نشي توکي نه دي په ټوله صوبه کې نشي توکي کرل سوي دي موږ ته په خبر دی پر برما باندې 2 لک روپۍ اخلي هیڅ نه ورته وایي په دې خو موږ ته خبر په ګرده صوبه کې د افغانستان د خوا بند شو اوس د نشي توکو سمګلینګ انتظامیه خاص کر د چمن او اسټابلیشمنټ دا خو خرابانده سره د نشي توکو د کومه خوا راځي دا
دې کاروبار ته دوی ځان چمتو کړي. نو چې قومي اسمبلۍ نه مني، سینټ نه مني، د پاکستان آئین موږ ته دا حق راکړی دی چې ورور خپل پر امر احتجاج وکړي. موږ پر امر احتجاج ناست یو. دا یادوي مردارخور ډي سي پښتون ولس پاروي. د ده دا خیال دی چې پښتون ولس به د دفتر وسوځي، فلانی کار به وکړي، فلانی کار به وکړي. نو به موږ ووایو چې دا خو دهشتګرد دی، دا خو تشدد پسند دی. موږ اوس هم خواست کوو خپل ولس چې وروره پر امن عدم تشدد پام کوئ چې د دې دوکهبازه دروغجن په دوکه کې رانیسي، او مطالبه کوو چې دغه زموږ د اغوا په نامه چې زموږ رهبري د دولت ګرفتاره کړې ده، دا یلک ټلیفون ولکه زه پر وایم. بیا نو پاکستان چې زه درته وایم نه مني حکومت د دغه په وخت کې د عمران خان په حکومت کې یو عمران خان نو ورسره وزیر خارجه و، وزیر داخله و، د ام آی مشر و، د آی اس آی مشر و، د تجارانو د چمنو د کوټې د شناخته کارتو والا مشر و. دا ولاړو په کندهار کې مجلس وکړ. پر دې سره رضا شو چې د کوټې او د کندهار ترمنځ به شناخته کارت او تذکره حکومت وکړه. اوس هغه د حکومت نه مني، اوس هغه د ورکړی عرضي حکومت چې څنګه دی چیش کاکا هغه اسټابلیشمنت دا فیصله سره وکړي چې راسي دا بڼه دا اختیار به دوی ته شته نه، دا به جمهوري حکومت دی. جمهوري حکومت هغه فیصله وکړله، دوی پر موږ باندې اوس د فوج باندې اخیستي. فوج موږ په سیاست کار نه لرو. ورک ستا څه کار دی؟ دا باډر تا ولې باندې دا انوارالله کې اختیار خو نه و، دا ابد اختیار خو نه و. نو نه پاکستان مني، نه آئین مني، نه جمهوریت مني، نه انسانیت مني، نه اسلام مني. دا کاروبار د کندهار او د پټي د بولدک او د چمن دا د کومه وخت څخه دا د 140 کال د فرنګي او د افغانانو په منځ کې دا معاهده وسوله د ګندمک د معاهدې پاس چې پر دغه بارډر باندې به هیڅ ویزا او پاسپورټ نه، هر سړی په خپله مرضي خپل کشف ته تللی شي، خپل مارکیټ ته تللی شي، خپلې انګرې ته تللی شي، خپلویو شادۍ ته تللی شي، هغه دلته راتلی شي. 140 کاله زه د سړي سره وم، هیڅ شکایت نه و، خیر خیریت و. اوس اسټابلیشمنټ و او انور صاحب ورته څه بدامني جوړوي، بدامني جوړوي. بیا درته وایم قتل و غارت جوړوي. یو پر یو اړخ باندې، پر بل اړخ باندې بېروزګاره وطن کې نوره بېروزګاري جوړوي، لوږه جوړوي، غربت جوړوي. کېدای شي د بل جنګ نیت یې کړی چې زه به دا ښاغلی پښتون بېروزګاره کړم، وږی به یې کړم، نو بیا به یو جنګ جوړ کړي، بیا به ټوپک په لاس ورکړي. دا انشاءالله که خدای کول دغه ارمان دې هم نه وي. اوس یو سړی و بل ته د ځان په نیت ګوري. دغه اسټابلیشمنټ او ډیپټي کمیشنر دونه بې غیرته دي، هغه د 8 میاشتو څه ناست، نه له تا ویرېږي، نه له تا شرمېږي، نه له تا ته کږېږي، نه پر تا خرڅېږي. اوس دې په دې لاټیچارج و، په دې ګرفتارۍ، په دې افغان ملت ماتوي. دا ارمان دې مه راکوه.
د ټول وطن د پټي د چمن د عبدالله خان د اګر د جنوبي پښتونخوا څخه خاص کوو چې د پرلط نه صرف دا چې حمایت یې وکړي بل په سر و مال یې ملګرتیا وکړي دوی ته دا وایو چې وروره ډاډه اوسه وړمه ورځ نواب ایاز خان د ده سره زیارتوال ملګری و علاوالدین کلکوال ملګری و سردار امجد ملګری و زه ورسره ملګری وم دواړو ته ښه جلسه وکړله موږ نو دوی ته په عزت وکتل پرلط والاو موږ ته په عزت وکتل نو موږ څه غواړو موږ بلکل دا غواړو چې د پرلط ټولې مطالبې دي اوس تا داسې لیدلي د انور نوم انو دی انو ته خدای د انو په دسخط دا د بادیني و کمردین و انګور اډه و چمن و دفتان و دالبندین د ده په دسخط د کوی په د کوی کړه جایدادونه هلته پرېږدي اوس نو ته دا جایدادونه پرېږدي دا کړه د پلارو د نیکه ګټلې بس انو حکم کړی دی دا هغه ناروا کیسې دي چې دوی په موږ مني نو موږ شکریا ادا کوو د هغه بلوچانو ملګرو چې د اسمبلۍ ممبر دی یا پخوانی پخوا چې د سینټ ممبر صادق سندرانی دغه ملګري د حق دو تاریخ هغه د جماعت اسلامي والا لاړې پرلط راغلي دلته په اسمبلۍ کې مجلس وکړي د ماشکل چې کوم پرلط راغلی و هغو حمایت وکړي د چاغۍ و د دالبندین و د سفتان والا و د دې پرلط حمایت کړی دی اوس فارم اووه څلوېښت یې بولي اته څلوېښت یې بولي اته پنځوس یې بولي دغه خواران پښتانه په اسمبلۍ کې ناست دي اوس ته یې اندازه ولګوئ پښتانه ناست دي بلوڅ د پرلط حمایت کوي و ځان ته پښتانه وایي موږ هم پښتانه یو بېشکه عزیزه خواست درته وکړو په دغه اسمبلۍ کې لکه څنګه چې د بلوچ چا سترګې نه وکښې چا هېڅ بده نه ورسره وکړه په تعامله کې هېڅ وکړي او ځان ته پښتون وایي دا د پښتانه روزګار دی دا د پښتانه سره معامله ده په دا کې همت وکړه نو چونکې دی خواره کوي د اووه څلوېښت کې د اته څلوېښت فارم په معنا دی نو د کرنل صاحب سره د میجر صاحب سره چشمک وهلی دی هغه ورته ګوره په اسمبلۍ کې خو یې غږ نه کوي د باندې چې راووځي وایي زه خو د پرلط حامي یم هلکه د حاجیانو ځای مکه ده د ممبرانو ځای اسمبلۍ ده په کوڅه کې په بازار کې په کور کې وایي او په اسمبلۍ کې نه وایي نو راسې بدې خبرې به نه کوو خواست پښتو وکړو چې ته هم راسره ملګری سې دا د ګډ پښتانه د عزت د دې تاریخ انصاف د ملګرو ډېره مننه کوو او دا وایو چې د عمران خان په اسمبلۍ کې تر ټولو غټ شمېر والا دا زموږ پښتانه نه دي په اسمبلۍ کې دا خواران په دې نه دي خبر چې تر سل بالا امیلېګانو د پرلط حمایت کړی دی په اسمبلۍ کې کړی دی په پریس کانفرنس کې کړی دی په جلسه کې کړی دا تحریک تحفظ پایین پاکستان ټولو پارټیانو د دې حمایت کړی دی بي ایل پي پکښې نو ملګرو ډاډه اوسئ په ټوله جنوبي پښتونخوا په هره ضلع کې به مظاهرې او لکه اشرف هغه چې درته وویله چې ته نه آیین منې نه پاکستان منې نه اسمبلۍ منې نه قومي اسمبلۍ نه مذهب نه عقیده بس وچ کلک انو حکم کړی دی د انو د شا اسټابلیشمنټ د سر خلاص څنګه دی خلاص ایوب خان باندې څه فیصله وشوه پر ایوب خان د پانسۍ فیصله وشوله قاضي القضات د پښتونخوا سیټ څه نومېده سیټ وقار
چې دی به پانسي کېږي د آئین خلاف ورزي کړې د خانشي د صمد خان سزا کړې پر یحیی خان وسوه چې تا بنګال مات کړی پر ضیاءالحق وسوله چې تا د منتخب وزیر اعظم پانسي کړی دی او هغه د فیصله پر وسوله چې دا په آئیني طور نه دی پانسي سوی دا په انګریزي کوډ بلډډ مرډر ورته وایي هغه دی په سپین مخې بریک او مشرف بیا دونه ښاغلی و چې د پانسۍ حکم پر سوی ولاړو په دوبۍ کې پټ شو تر په ژوند بیا نه راغلی په مرګ راغی او په مرګ چې راغی همیشه قومي اسمبلۍ او په سینټ په دا کې صدر د دعا کېږي د ده د دعا د پاتې خبرې چې په سینټ کې پیش کړي سینټ انکار وکړي دا په ټوله دنیا کې نه دي سوي چې د ملک صدر دې پاته سوی کمانډر ان چیف دې پاته سوی او د ده د پاتې چې دي اپر هاوس ورته وایي سینټ انکار کوي نو د دې بل بم د هغه که خدای کول دغه یې کې جمهوریت سره لار نه وروره 1 man 1 vote بالغ رای دهی جمهوریت پشتونستان د پارلیمنت بالادستی دا موږ ګټلې ده یحیی خان نه کړه ور ملک یې مات کړي اوس یې بیا نه راغلی نو دا هغه شیان دي نور ستاسې د ټول ګورودار ماښام اذان وشو په عزت اوسئ خدای مو راوله غږ به پرله کوو د سیالۍ په ورځ د خدای په امان ورځ مو कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।